أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. سورہ محمد 17 نمبر آیات. اور یہ 17 نمبر آیات کی نبی علیہ السلام کم سے بیان کړي د هغې د پایدو ذکر دی چې نبی علیہ السلام په محورونو کې خبرې کړي دي. د منافقین وایي چې موږ په دې سره پوه شوي نه یو او دوی دعوه کوي چې دغه خبرو پیدا نه وه. خو کوم کسان چې هدایت مندونکي دي مسلمانان دي نو هغوی دپاره ایمان هم زیاتېږي، تقوا هم زیاتېږي، هدایت هم زیاتېږي، په هغوی کې فرق راولي. نو الله تعالی وایي والذین اهتدوا، هغه کسان چې هدایت یې موندلی دی یعنې مؤمنان دي، زادهم هدن زیاتوي هغوی لره هدایت، وآتاهم او ورکوي دوی د تقوا هم تقوا ردوي یعنې د تقوا توفیق ولا ورکوي. دغه واعظ او نصیحت چې کوم دی د دې سبب جوړېږي چې د مؤمنان پکې نور هم هدایت بیا موني او د تقوا نور توفیق هم نصیب شي. نو اندازه لګي چې د واعظ او نصیحت کې کمی نشته دی، دا په خپل ځای باندې ټیک دی، خو د خلکو کې فرق دی، چا کې بدلون نامستی چې بچا کې نشي راوستلی او کوم زړونو کې چې نه راولي نو دغه د منافقت او د غرور زړونه دي، ځکه پکې انقلاب نه راځي. الله تعالی وایي فهل ينظرون الا الساعة، نو دوی انتظار نه کوي بغیر د قیامت نه، یعنی چې د کله د پیغمبر خبرې په اثر ونه کړو، قرآني آیاتونو په اثر ونه کړو، اثر به د کوم ځای کې نه راشي، بل اثر لارې نشته. البته چې قیامت په خپله باندې قایم شي، دنیا ورانه شي، دغه په اثر کولی شي. نو دوی انتظار نه کوي مګر د قیامت انتظار کوي چې قیامت راشي ایمان به راوړو. ان تأتیهم بغتة چې راځي به د قیامت ناڅاپه، فقد جاء اشراطها، یقینا راغلي دي علامات د هغې، د قیامت علامات موجود دي. د نبی علیه السلام راتګ په خپله باندې قیامت غټه نښه وه او نبی علیه السلام فرمایل چې زه او قیامت علامات موږ دغه شان کې بر راغلي دي، یعنی د نبی علیه السلام آخري پیغمبر جوړېدل د قیامت په خپله باندې مستقله نښه ده. احادیثو کې نور علامات هم شته دي چې دینی علم به کم شي او د هغې په مقابله کې به جهالت زیات شي. دنیاوي علم ته به خلک علم وایي او فرق بیا نشي کولی. دغه شان ده کې زنا به عامه شي، زیاته به شي، سود به زیات شي، خلک به د مور په ځای باندې او د پلار په ځای باندې به د خپلې ښځې او د ملګرو تابعدار شي. یعنې د مور او پلار چې څومره خدمت او څومره قدر پکار د هغې په ځای باندې به خلک د دوستانو قدر کوي او د خپلې ښځې به ډېر خیال ساتي په نسبت د مور او د پلار باندې. دغه شان ده کې د زنانو تعداد به سیوا شي او نارینه به د هغې په نسبت باندې کم شي. په دې باندې بیا مفتي ابولبابا رحمه الله ډېر ښه تحقیق کړی دی چې دا ښځې څنګه ډېرېږي او نارینه به څنګه کمیږي. نو په هغې باندې بیا تحقیق کړی دی، ته کوم یهودي مصنوعات چې دی په دې باندې بحث کړی دی چې په دې کې داسې فارمولې موجود دي، فلټر او بشورې داسې نور څیزونه شو، کم د تیار خوراکونه چې د یهودو طرف نه راځي، نسلې کپنې داسې نور څیزونه، په دې کې داسې مواد دوی استعمال کړي دي چې هغه مواد هغه څیزونه خوراکونه سړی کوي نو په نسبت د نو هغې به لوڼه بیا زیاتې پیدا کېږي په نسبت د زامنو باندې او په دغه طریقه باندې به د نارینه تعداد کمیږي، ځکه نارینه خو انقلاب راوستی شي، قربانیانې ورکولی شي، زنانه خو نشي ورکولی. نو په دې طریقه باندې به دغه مصنوعاتو کې دغه څیزونو په استعمال کې داسې څیزونه شته او په دې باندې یو جوړ تحقیق هغوی کړی دی چې هغې د دې موقع سره مناسب نه دی، وخت نیسي. به هر حال باندې قیامت علاماتو کې دا خبرې شته. نو زنا به عام شي، سندرې اورېدل به عام شي، فاسقان فاجران او بدعمل خلک به د قوم مشران شي، خلک به د هغې چا قدر کوي چې د چا نه یریږي او د هغه چا قدر به نه کوي چې د چا نه یریږي. یکرم الرجل مخافة شره، فاسقان به د خلکو مشران وي، خلک به د دې یري نه قدر کوي چې قدر یې نه کوم نو ورانې به راته جوړ کړي. او اذا اوسد الامر فانتظر الساعه، چې کله د خلکو مشران نه اهل خلک د خلکو مشران شو، فاسقان فاجران د دین دشمنان، نو فانتظر الساعه د قیامت انتظار کوه، قیامت په ترازی رانږدې کېږي. دغه علامات موجود دي او قیامت پر راشي، د هغې نه وروسته به راځي، هغه به ناڅاپه پر راځي، د هغې تاریخ مقرر نه دی. نو الله تعالی وایي فأنى لهم اذا جاءتهم ذکرا، د کوم ځای نه بشیر دوی دپاره چې کله به د قیامت راشي ذکراهم قبلول د نصیحتونو، چې قیامت کله راورسېد نو بیا د نصیحتونو قبلول خو بیا څه فایده نه ورکوي، بیا خو نصیحت نه قبلېږي.
قیامت چې قائم شي بیا ایمان راوړل چرته کې دی عمل کول او موقع په کم ځکه کې دی بیا د خبرې کار نه ورکي نو دوی د قیامت نه بغیر ایمان نه راوړي او چې قیامت راغی نه بیا نصیحت قبلېدل څه پیدا نه ورکي نو فعلم تپوش ای پیغمبره انه یقینا لا اله نشته لایق د عبادت الا الله بغیر د الله نه د الله تعالی سد عبادت لایق دی بل څوک شته نه واستغفر ابخنه غواړه لذنبک د خپل ګناهونو ذنب په معنا د خلاف اولا سره د کله خلاف اولا کار درنه وشي نو دا غیر بخنه غواړه اگر چې د پیغمبران ټول معصوم دي د ګناه نه کیږي البته خلاف اولا کار خو کې دي شي هغه خپل باندې ګناه نه خو د پیغمبر د شان مطابق چې کوم دی نو یو عیب ګڼل کیږي نو هغه د لپاره بخنه غواړه امام قرطبی رحمه الله لیکلی د ذم په معنا ذم معنا دا ده چې واستغفر بخنه غواړه لذم به د لپاره د ځان د بچ کول د ګناه نه چې د استغفار سم ډېر وي نو د غلطونو په بچ پاتې کیږي نو طریقه شو د ګناهونو بچ کېدل طریقه شو او ځینې علماء دا ذکر کړی دی چې ذم چې کوم دین هغه بوج ته ویل کېږي چې د انسان په اړه باندې پروت نبی عليه السلام سره د خبر ډېر غم او احساس او بوج چې د خلک ایمان ودر نه راوړي د اسلام دومره سپکاوي مخالفتونه دوی ولي کوي نو بوج په پروت نبی عليه السلام فرمایي چې زه د هغې بوج لرې کولو لپاره په ورځ کې کله اویا پیرې کله سل پیرې استغفار ویم چې هغه بوج رانه لرې شي نو دلته کې ذم ته تفسیر احسن کلام په حواله سره ذم په معنا د بوج سره دی چې واستغفر بخنه غواړه لذنبک د لپاره د لرې کولو د بوج خپل صاحب ازله باندې چې کوم بوج او ثقالت د هغې لرې کولو لپاره استغفار ښه طریقه ده وللمؤمنین د مؤمنانو د لپاره بخنه غواړه والمؤمنات د مؤمنانو زنانو د لپاره بخنه غواړه والله يعلم والله پیجنی متقلبکم زید ګرځیدل را ګرځیدل استا ومثواکم او د آرام استا کم ځای چې ته ګرځې را ګرځې کم ځای چې ته آرام کې هغه ټول احوال الله تعالی ته پوره معلوم دي ويقول الذين اوای هغه کسان امنو چې ایمان راوړي دي لولا نزل سوره ولن نازلېږي یو سورت منافقین په تور د منافقت باندې په ویل چې یو سورت نازل شي متفقې د جهاد احکام راشي موږ ډېر خام ملک خو ډېر انتظار مو کوو د جهاد احکام رانه لګنی موږ په انتظار ناست اصل مسلمانانو له دوکي ورکول لپاره به د غټ خبرې کولې فاذا انزلت سوره هر کله چې نازل شي یو سورت محکمتون چې محکم سورت محکمه کې ته ویل کېږي چې هغه منسوخ کېږي هم نو هغه کې تغییر او ترمیم د سره نه کېږي وذکر فيه القتال او ذکر شوی په هغه کې جنگ کول جهاد خبره پکې راغلی رأيت الذين تبين هغه کسان په قلوبهم مرض چې بزرونو کې مرض د منافقت ينظرون اليك ګوري بتا نظر المغشي عليه من الموت پشان د نظر د هغه سړی چې په هغه به وشي راغلی د مرګ د وجنه د انوستر کې رسېبه کې راوتی د مرګ د وجنه چې به وشي راغلی د جهاد نه د سیریږي فاولا لهم هلاکت ردوی د پاره نو باندې آیات کې د منافقینو 15 علامات ذکر شوي دي او ورسره زجر او رټل حمد طاعت وقول معروف تابعداري کول د قران یا تابعداري کول د پیغمبر وقول او وینا معروف نیک وینا یعنی دا ورله بهتره ده دوی له پکار دا و چې تابعداري کړي وي او سم خبره کړي وي او دوی له مخالفت او منافقت د سره نو پکار فاذا عزم الامر حرکه لجفوق شي حکم د جهاد فلو صدق الله نو کدی رښتونه کړي وي خپل وعده د الله تعالی سره لکان خیر لهم دا ورلغوره وي خو چې کله د جهاد حکم پوښ شراغه نو دوی هغه وعده چې دی ویل چې صورت نازل شو د جهاد احکام پکې مومنو هغه وعده د رښتونه نه کړلې نو منافقین شمار اوس دغه حالات خنه دي فهل عصيتم يقينا نزدي تاس ان توليتم قتاس مخواړوي د قران نه ان تفسدوا في الارض بیا پس اورانی جوړوي پزما کی وتقطعوا ارحامكم تاسو بکټ کوي خپل ولیانی نو په دې آیات کې د قران د مخ اړولو وبال ذکر شوی نتیجه ذکر شوی چې تاسو د قران مخ واړوي قران نه زده کوي نه په عمل کوي نه په زوي نو انجام به دراوځي چې په زمکه بسر باندې بس خورا فسادونه شروع شي قتلونه ظلمونه حرام خوریانی زناګانی ظلم جبر د زمکه بسر باندې بيخي عام شي کله به عام شي کله چې قرآني نظام قرآني تعلیمات او قرآني تربیت د سره موجود نه
نو ګویا د دې شولا چې په حال عصیتم آیات تاسو یقینا تاسو نږدې ان تولیتم که تاسو مخ واړوي د قران نه نو نتیجه به سره وزي ان تفسدوا فی الارض بس تاسو به ورانه جوړ کې فزما کی تاسو د لاس او فزما کې بس فرمانه به ورانه شروع شي ولې ورانه شروع کیږي ځکه تاسو د قران نه مخ اړولې دي او د قران نه مخ اړول سره خود به خود ورانه جوړیږي ظلمونه زیاتی ګناونه را پر سره کیږي نو دسه وایي چې ان تفسدوا فی الارض در ان تولیتم نتیجه ذکر شو چې کوم ځګنه کې قرآني تعلیمات نشته نظام نشته دی هغه ځګنو کې ظلم جبر ګناهونه په عروج کې روان دي او بل وتقطعوا ارحامکم تاسو به کټ کې خپل ولای به تاسو کټ کې چې تاسو قرآن نه مخ وړوي ځکه چې کله قرآني نظام نه تاسو په خپلوانو سره په وړه خبره باندې به جنگونه جګړې دښمنۍ راوخلي دغه خپل ولای به تاسو نشي خپل ولای به نور په نورو قسم باندې بدلی شي او د خپل ولای چې کوم اسلامي احکام دي نو خو د قرآن د غفلت په وجه باندې تاسو پیژنئ نه نو بدی کچو خبرو به تاسو مستقیل خانه جنگیان دښمنیان به کوي خپل ولای به مستختم شي امام قرطبی رحمه الله ذکر کړی د چې ارحام رشتہ داري چې کوم دي دوه قسم نه دي یو رشتہ هغه د کوم اسلامي رشتہ د قرآن او د حدیث په وجه باندې قائم ده او د توحید په وجه باندې من دغه زموږ ټول مسلمانانو سره ده او د کافرانو سره نشته به خپل ولای چې کوم ده هغه د نسب په اعتبار سره ده د خاندان او د رشتہ داري په لحاظ سره نو دغه خاندانی نسبی رشتہ چې کوم ده د زموږ د ټول مسلمانانو سره نشته بلکې د نسبی خلکو سره ده نو مده ځکه کې دغه دوه مسلې دي چې تاسو د قران نه مخ واړوي د مسلمانانو سره هم تعلقات خراب شي او د نږدې نسبی خپلوانو سره هم تعلقات خراب شي کټ شي نو اولئک الذین دعوا کسان دی لعنهم الله جل په لعنت کړی د رحمت نه لریستلی فاسفمهم ندوی کړه کړی دي واعمى وړاندې کړی دي ابصارهم نظرونه دوی نو وس دوی په قران او په دین باندې د سره پویږي نو ساورینه